جوار سلمان فارسی فام دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ باغ دی ما تاسو ته ویل شاته بیره غرسو دا هغه باغ دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د خلاصېدو لپاره دا کړلو او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشهور واقعه تاسو ته پته چې هغه د يهودي د يهودي دا غلام تاسو ته ذکر کړل چې دا خپل قافلې ولا د پلار چې کوم دی هغه تشپرستو نو دا د هغه وخت چې کوم دی د يهوديانو لس علماء په ځای ګرځېدل او اخیری علماء ته ویل عالم ته چې تلار شه او مکه کې او مدینه کې بداسي یو شخصیت پیدا کیږي چې اعلان کوي او هغه صدقه قبلي صدقه نه قبلي او هدیه به قبلي سلمان فارسی رضی الله عنه دلته خپل دغه کو چې یو کس رالو د يهودي ته خبر ورکړ چې داسې یو شخصیت راغلی دی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې ته خبر ورکړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا چې کله دا خبره سلمان فارسی تر واورید نو ډیر خوشحالي نه د ونه د سر نه وګرځید وخته او خپل دغه ته په مالک ته په سوال جاری مینت شو چې به مونږ ته وي ماته اجازه راکا نو هغه ته خیر د سور زکارو چې به داو کنه زه به تا پرې د ماغواله نو سور زکارو هغه سلمان فارسی تر په یو ورځ کې وکړو او نبی علیه السلام قال راځه نو قجوري ولا راوړي نو چې کله قجوري هغه وته فیش کړی نو چې دا سړي چې دا صدقه د چې نه خورم دا غریبانو مسکینانو نه ورکړه بیا په بل ورځ چې بیا دا شان کار وکړو نو او ته فرمایي چې دا سړي چې د هدیه د نو رسول الله عمر په خپل مخ وړي او صحابه له ورکړي بیا شاته او تکیناستو نو جبرائیل علیه السلام الله راولېګو چې د خپل مهر نبوت وخایا نو نبی علیه السلام ته خپل مهر نبوت خو د ولود د مینس چې کوم هغه خپل کو د هغه نه بعد بیا چې کوم نبی علیه السلام ته بیعت وکړه بیعت چې کوم نه هغه ته ځنه کوم زه غلام یم نو د غلام به وته چې تلاړ شه او بل دغه نه چې کوم نه دغه غواړه چې څومره غواړي نو د آزادې دو نو هغه چې کوم د يهودي لرالو يهودي هغه او ذکر کو چې تبا درینیم سوایا 380 قجوري دا چې وکړي او هغه بیا مې وکړي دا نه بعد په تعالی بیا کوم ازادي درکوم نو اخد نو هغه بیا رالو نبی علیہ السلام ته چې هغه عقد نه کوي کول غواړي ما ځاته نه غواړي بیا نبی علیہ السلام ته خبر او نبی علیہ السلام صحابه راون کړ او درینیم سوایا 380 قجوري هغه راوړل شوی او هغه داغه نه بعد نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک باندې نال کړی نو چې کومي خجوري نال شي هغه دا باغ دی خدا هغه خجوري نه دی دا هغه باغ دی چې د خجوري نال کړی شوی خدا هغه خجوري دی نو د دې وجنه لکه دا مبارک زی دی بیا تقریبا لږ وخت موده کې لاس شل ورځې یا 15 ورځې یا مختلف اقوال لذي چې پاغي کې د خجوري غټم شوی او خجوري مونږ ولې نو هغه نه بعد سلمان فارسی رضی الله عنه هغه آزاد کړ شو او د يهودي چې کوم د هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزه ولیده هغه ایمان راوړ نو دا سلمان فارسی رضی الله عنه